نو د ټولو ډېر زیات مشکور یم زما وروڼو. دا علاقه ده او په دې کې تاسو ته پته ده چې همدغه شانته کېږي، د خان سم کېږي، د ملا سم کېږي، د میس هم کېږي. زمونږ دا خاوره چې کوم ده دا د یو بدترین دهشتګردۍ ښکار ده. مخکې هم زمونږ څه دغه شانته واقعیت وختن په وختن باندې راغلي، تاسو ته یاد دي. نن بیا دغه شانته زمونږ سره یو واقعه وشوله. الله پاک ډېر لوی فضل وکړو چې زمونږ سره کوم ملګري راسه ټول محفوظ دي، چې زما سره کوم په ګاډي کې راسه هغه هم محفوظ دي. او د خدای پاک ډېره غټه مهرباني ده چې دا واقعه په جلسه کې نه ده شوې، په جلوس کې نه ده شوې. ځکه چې په دې جلسو جلوسونو کې زمونږ څه ماشومان راسئ، زمونږ څه واړه راسئ، زمونږ څه سپین ږیري راسئ. نو خلک کوئی بلا و برکت یې نه و. ډېر د الله لوی فضل دی چې باجوړ یو ځل بیا غمجین نه شو، هېڅ قسمه څه دغه پکې رانله. نو زه ستاسو د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم چې په دې توره شپه باندې راغلي یاستئ. ستاسو ډېره مهرباني، ډېره مننه. او زما ته دا عرض دی که کوم ملګري زما سره دلته شپې ته ایسارېږئ نو هغه ایسار شئ، او که کوم ملګري شپې ته نه ایسارېږئ او واپس خپلو ځینو ته ځئ نو هغو ټولو ملګرو ته زما د طرفه اجازت دی چې شپه ده او مهرباني وکئ، هر څه دی خپل کور ته لاړ شئ. کوم ملګري که زما سره دلته ایسارېږي زه پرې خوشحالېږم، خو چې کوم ملګري ځي نو هغو ټولو ملګرو ته زما د طرفه نه اجازت دی چې خپلو او کومو ملګرو ټلیفونونه وکړو، په سوشل میډیا باندې پوسټونه وکړو، په دې واقعه باندې افسوس وکړو، د هغو ټولو ملګرو یو جهان مننه، د هغو ټولو ډېره زیاته شکریه. او دا دعا به کوو چې الله پاک دې زمونږ د علاقه کې نور امن راولي، چې دا واقعه کومه چې زما سره وشوه چې دا د باجوړ اخیرنۍ واقعه شي او د هغې نه پس چې کوم دی بیا په باجوړ کې دغه شانته پیښه رانه شي. ګوره تاسو څونه ملګري خلک او د شپې غمجن شوي یاستئ، د شپې دلته راورسېدئ، څوک لګیا دي ټلیفونونه کوي. نو چې دا زمونږ اخیرنۍ واقعه شي چې بیا دغه شانته بدې پیښه رانه شي، الله دې زمونږ په دې خاوره کې امن راولي، الله پاک دې پکې خوشحالي راولي. د ټولو ملګرو د ټولو خلکو یو جهان مننه، شکریه. الله مبارک خوشه. الله